اول خو زه افتخار کوم د افغانستان په رسنیو باندې ځکه دوی خپله وظیفه ښه ترسره کړې ده. کله چې څوک ښه کار کوي معلومه خبره ده چې هغه به د هغو خلکو د تر نظر لاندې راځي چې د هغوی ګټ په خطر کې که وسلوال طالبان دي که افغان حکومت دی په جګړه کې دواړو لورو زیان لیدلی دی او دواړو لورو ته صدمه رسېدلې ده. نو درېیمګړی اړخ چې دی هغه رسنۍ دي. رسنۍ هغه واقعیتونه راخیستي، واقعیتونه یې خپاره کړي دي چې طبیعي خبره ده په دواړو لورو باندې به سمه نه وي لګېدلې او دوی رسنیو ته ګوتڅنډنه کړې ده چې دا زموږ لپاره یو زموږ د کار لپاره او د رسنیو د مسلک لپاره او د خبریالانو د هغه رښتینولۍ او د بیان د ازادۍ د اعتماد لپاره دا یو زموږ لپاره دا یو ښه کار دی چې موږ بالاخره یعنې ولس ته دا څرګنده کړل چې رسنۍ په افغانستان کې خپلواکه دي، آزاده دي او هغوی په بشپړه توګه باندې د بیان ازادۍ ته کار کړی دی ځکه دوی د جنګي یا د جګړې د دوو اړخونو له لوري تر تهدید لاندې راغلي دي. دویمه خبره دا ده چې د وسلوال طالبانو له لوري دغه رقم اخطارونه دا نوې خبره نه ده. په هر کال تقریبا ویلی شو کله چې جګړه زور اخلي، په جګړه کې چې تلفات وي او په جګړه کې چې هغوی زیانونه ویني نو بیا د رسنیو پر وړاندې دوی غبرګونونه ښیي، اعلامیې خپروي او مستقیم او غیر مستقیم تهدیدونه یا تا بریدونه یا تا خبریالان یې وژلي چې دا له بده مرغه یعنې دا په هر کال کې موږ د دغسې پیښو شاهدان یو. خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې په یو وخت کې د افغانستان ملي امنیت هم دغسې یو ګواښ وکړي چې هغه ایښوونکی دی ځکه د افغانستان رسنۍ د افغانستان د رسنیو کار د دنیا ته معلوم دی چې د سیمې په کچه باندې افغان رسنۍ ساری نه لري چې څومره هغه خپلواکي لري او څومره هغه بېطرفي په خپلو ریپورټونو کې مراعات کړې ده او څومره یې د دې نظام د ودې لپاره کار کړی ده چې اوس د نظام یو چارواکی راځي په رسنیو باندې نیوکه کوي او رسنیو ته اخطار ورکوي دا ښه زیری نه لري. زموږ به هیله دا وي چې د ملي امنیت ریاست بیرته خپله خبره واخلي او رسنۍ چې څه ډول ازادي دي هماغسې ازادي پرېږدي ځکه دا به بیا ښې پایلې ونه لري چې دغسې اخطارونه د دولت لخوا هم موږ ته راځي. موږ په دولتي ساحه کې ژوند کوو او دا د حکومت حق دی چې موږ وساتي، خبریالان وساتي، نه دا چې هغوی ورته ګواښونه وکړي. د رسنیو په قوانینو کې هیڅ دغسې څه وجود نه لري چې کله د رسنۍ د سیمې یا دغه هیواد واقعیتونه خپروي او هغوی دې تر تهدید لاندې راشي. په هیڅ قوانینو کې دغسې شی نشته. په هغه وخت کې کله چې د افغانستان ملي مسایلو ته خطر جوړوي، مذهبي مسایلو ته خطر جوړوي، د هیواد اراضۍ ته ګواښ پیښوي رسنۍ، د پوځ پټ رازونه خپروي، په هغو حالت کې رسنۍ که تر سوال لاندې راشي هغوی ته اخطار ورکړل شي د حکومت له لوري هغه جایز دي. اما په هغوسې حالات کې چې هغه د جګړې څخه ریپورټ کوي او حکومت ورته ګوتڅنډنه کوي دا ناروا عمل دی او دا موږ په کلکه باندې غندو. حکومت باید هیڅ وخت هڅه ونه کړي چې رسنۍ وګواښي او یا رسنۍ ته صدمه ورکړي ځکه دا په قوانینو کې اصلا وجود نه لري. وګورئ یعنې یو ډول ویره خپروي، د بیان ازادي یو ډول خفه کیږي. یعنې که دلته خبریالان د افغانستان خبریالان دغسې رول اجرا نه کړي لکه یو سرتیری یا یو جنګیالی چې د جګړې په کرښه اجرا کوي یو زړور کس، نو موږ طبیعي ده چې د رسنیو ازادي له لاسه ورکوو. موږ طبیعي ده چې دغه خپلواکي چې اوس موږ لرو دغه رسا غږ چې د رسنیو دی دا به صدمه ویني ځکه خبریالان هم انسانان دي، هغوی هم د خپل ژوند ورته ارزښت لري. موږ تاسو تعریف کوو چې هیڅ خبر هم د خبریال تر ژوند ارزښت نه لري. نو که چیرې دغسې ګواښونه واوسي دا د رسنیو په کار باندې تاثیر کوي، د خبریال په روان باندې تاثیر کوي،
هغه په خپل ریپورټ کې دوه زړی کیږي، هغه خپل ریپورټ چې هغسې چې واقعیت دی له هغې نه کیدای شي تیر شي چې هغه بیرته صدمه ولس ته رسیږي. کله چې واقعیت خپور نشي خو ولس په تاریکه کې غورځي، او چې ولس په تاریکه کې شو نو دا د دې معنا ده چې یعنې موږ د بیان ازادي نه لرو. د رسنیو لپاره همدغه زه ورته چې په جرأت باندې په حکومت باندې نیوکه کوو، په طالب باندې نیوکه کوو، همدغه زما او ستا مسؤلیت دی. همدارنګه د رسنیو یووالی مهم دی. که زه په ټول رسنیو باندې غږ کوم، په خبریالانو باندې غږ کوم، که تاسو متحد شئ هیڅ ډله، هیڅ اړخ، هیڅ حکومت په تاسو باندې نه ځواکمن کیږي. او که دلته فاصله ایجاد شوله بیا له بده مرغه موږ لکه څنګه چې رژیږو همدغسې به بیا نور هم ورژیږو. نو ښه خبره دا ده چې رسنۍ خپل کار ته کار ووایي او هغه قوانین او اصول چې دوی لري د همغو مطابق کار وکړي او د بیان د ازادۍ د اصولو مطابق مخته ولاړ شي.